अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि वलयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई इज़्ज़तमंदो मशरानो ज़वानानो कशरानो कोर के नास्तो औरिदुन को तोरसरो ख्वाइंदो माइंदो द टोलो मख की द अल्लाह पा दरबार के दुआ गोयम ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ती द हक वयुल तौफीक राखी और ब्यादी अल्लाह पागा हक बांधी मंगटोलो ला द अमल कवल तौफीक हम नसीब की। इज़्ज़तमंदो माचे कम आयतुना उलुस्तल दागे ताल्लुक सूरत फजर सरदे और यकीनन सूरत फजर खुलासा और नचोड़ दादे चिपदी सूरत की तरगीब वर कई इबादत होता खुप औकात अरबाओ के वाली ज़कत चिदा ढेर कीमती औकात थी दे के दर न चरता सुस्तियों नशी और द अल्लाह इबादत दर न चरता पाती नशी और ब्या तखवीफ़ी दुनियावी बांधी नमूने जिक्र कई और दागे सरसरा मरज सबब द मरज और इलाज द मरज दा जिक्र कई और दागे न अलावा द मुनकिरीनो अगर नाकारा खुयुना आदतुना जिक्र कई और पाखिरत की ए पा आखिरत की ना द सूरत पा आखिरत की ए बिशारत द पारा द मोमिनान दा द सूरत खुलासा और यकीनन औकात कम कम दी नो अगसलोर औकात अखी वल फजरी वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर दा सलोर औकात दा ढेर कीमती औकात थी दा से कीमती औकात थी चरतपदी कीमती औकातों की दर न सुस्ती उनेशी
چرته د الله عبادت در نه پاتې نشي. او بیا په دې صورت کې مرضم بیانې او سبب د مرضم بیانې او داغه سره انسان ته هغه علاج د مرضم بیانې چې دته مرض څه لګېدلې دي مرض څه دی نو هغه هم بیانې پس سره کلا بل تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دا اوس مرض دی دا مرض ذکر کوي وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. دغه مرض لګیدل دا د مرض دی. یتیم لا عزت نه ورکول، د یتیم په باره کې د مسکین په باره کې ترغیب نه چلول، په خپل اغړم توغړم د یو په ځای دوه لوڼۍ نن باسل د دو په ځای درې لوڼۍ نن باسل او آخرینه وتحبون المال مینا د مال سره داسې مینا چې کلک میناوي. یتیم له عزت نه ورکوي د لوی مرض دی. عزت خو لري خبره ده، یتیم له دکه ورکوي. دکه د یتیم او د مسکین په باره کې د چرته خوله کولاوه نه کړه خلکو ته. د یتیم او د مسکین په باره کې د چرته خلکو له ترغیب ور نه که او په خپله څه دی وتاکلون التراث خوري میراث په خوړلو ډېرو باندې. میراث ته غل دی نو چې بس چې د چا میراث نو د چا میراث او د مینه د مال توبه وباسنو اخو د زړه د سر سره ده. زه په ایمان وایم زمونږ د دې پښتنو په معاشره کې د یتیم سره به څه کېده، د یتیم سره به څه کېده هغه پرېږده. نن سبا یو سړی غریب او مسکین دی د هغه سره تاسو څه کوئ؟ ځه چې لغونې مخاوریز دی زرور دی او بیا ستا څنګه چلی دا لوی مرض دی. اپوخا یو اپیزیو که نه پستل ګړوندو یو سړی راغی سپېړی یې ولره پرېښوله ډېره کلکه په دې حمله هغه زه وایي اجي مړلې کړم اجي مړلې کړم. سړی هلکه وایي تا څنګه وپېژندم چې زه اجي ما هغې دومره ناترسه سپېړه د اجي نه بغیر د بل چا کېدی نشي. دومره ناترسه ګزاره د اجي نه بغیر د بل چا نشي کېدی. نو دا د مرض دی. یره د دې علاج څه دی؟ علاج ورتم الله بیانی کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. دا علاج دی دی به الګ د سړي زوی جوړیږي چې د ازمکه په اوارش داسې د سړي زوی نه جوړیږي. نو مرض یو موخو علاج یو موخو. یره دا مرض دته لګېدلې د څه د وجې نه دی نو د هغې سبب هم بیانې. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعم فيقول ربي اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. دا سبب دی دته چې دا مرض لګېدلې د دې سبب دا دی. لغونې په دې امتحان راغی الله په نعمت سیوا کو دی وی یاره وی الله زه لوی عزتمن کړم وای مال لوی عزت راکړه لوی قدرمن یې کړم او چې لغونې امتحان پې راشي لغونې وله روزي حساب میساب تنګ کړي نو فیقول ربي اهانن وی یاره دې ډېر سپک کړم نو ډېر سپک کړم ډېرې ذلیله کړم. دا سبب دی پوهېږي په حساب دا سبب دی. نو په صورت کې ما تاسو ته شروع کې وي چې ترغیب ورکوي عبادت ته خو په اوقات اربعو کې او په صورت کې دننه مرض هم بیانې چې ما تاسو ته بیان کا علاج د مرض هم بیانې ما تاسو ته بیان کا سبب د مرض هم بیانې هغه مې درته هم بیان کا هغه هم بیان.
उस औकात अरबा ए पागे के सदे वलफजर फजर वरपसी वलयालिन आश्र लशपे वरपसी वशफ़ई वलवत्र जुफ औताक ए वरपसी वल्लैलि इद आयस औशपा कला चिरावानाशी। बस लफ्जी माना दगा दा, लफ्जी माना दगा दा द तफासिर अक़वाल तनज़म ला वल फजर गण अक़वाल को बेहतरीन कौल दादे ची जिक्र द फजर दे मुराद तिना ए द फजर द अरफात दे, फजर द कम दे अरफात वलयालिन आश्र लश पे उस बेहतरीन कौल पदे की दादे ची द लस उशपोना द रमजानुल मुबारक आखरीन आशरा बेहतरीन कौल खो हाँ यो कौल पके दादे ची दा वलयालिन आश्र दा लश पे ए ददी म्याश द जिलहज्जा दा शोरो लस रोज़ी सही ना जी ऐसे बतीना दगा मुराद आखलम जगह ची रमजान को तल लेगा ना उस को म्याश द जिलहज्जा दा जब पदी देम कौल बांधे रागर सा ए वशफ़ई वलवत्र जुफ्त और ताक बेहतरीन कौल मुराद तिना पिंजा वक्त मुंजुना, मुराद तिना पिंजा वक्त मुंजुना सही ना जी ए वल्लैलि इज़ा यस बेहतरीन कौल दशपे पयो टेम के पासे द अल्लाह तवदरे द तहज्जुद समझ के ना जी मां बेहतरीन कौलुन तो इशारा ओकरा ए जमा द पेंडे शेखुल कुरान रहमहुल्लाह बवे मंग द शेखुल कुरान शेख गुलाम हबीब से रहमहुल्लाह ना औरे देदा अगब माने न कोला अगब सिर्फ दा सेवे वल फजरी वलयालिन आश्र सिर्फ दुमरा बवे बीमाल श्रमीना प्रेदा लाल शाह दारफात मैदान ता देर खैस्ता मकाम दे द दुआगान द कबले दोजे दे लाल शाह द अल्लाह इबादतों का लाल शाह द अल्लाह न पके दुआगान उगवाड़ा का अलता नशितले नो या साता वलयाल इन आशरा द लशपी दरना जाया नशीहा पदी की अल्लाह रजा का औ कदा नशी कोले नो वशफ़ई वलवत द पिंजो मुंजुनो के गैर हाजरी न के दा हाजरी पट एम लगावा और दे सर का जरूरत ढेर सेवावी नो पा इमरजेंसी किश पे पासा अल्लाह न अगवाड़ा। अब सिर्फ दख्ता अंदाज सीधा सादा अंदाज वल फजरी दामने ची शायद दे फजर अब पो उर्दू की भी छोड़ दे मोहब्बत माल की अरफात के मैदान की तरफ चल मुकद्दस मकाम है जहां दुआएं कबूल होती हैं जा वहां अल्लाह की इबादत कर अल्लाह को राजी कर जो मांगना है वहां मांग अगर वहां जाने की ताकत नहीं वलयालिन आश्र इन 10 रातों की कदर कीजिए ये 10 रातें कहीं जाया ना हो जाएं, ये 10 रातें कहीं जाया ना हो जाएं और अगर ये ना हो तो 5 औकात जो नमाज के हैं इनमें हाजिरी यकीनी बनानी है और साथ साथ रात को उठने की आदत भी बना डाली। समझ के खबर राला नुदालश पी नदी द कौल सानी मुताबिक खबर अकोम कौल अव्वल वलयालिन आश्र ए द रमजान आखरीन आशरा बेहतरीन कौल खुयो कौल पके ए द जिलहज्जा द लस रोज़ी थी समझ सदा मारा प्रेगे द दुनिया सोब मांडे वाई न पूरा शवे द नचा न ब पूरा के लाल शदा अरफात मैदान था लोई मकाम दे खैस्ता ज़ेदे दुआगाने कबलीगी अलता अल्लाह न उगवाड़ा अलता अल्लाह ता जड़ाओ का नशितले वलयालिन आश्र दा लश पीछी कमी दी दा लस रोज़ी दा दरना जाया नशी दा दरना जाया नशी चढ़ता दाना पदी लस रोज़ू की ता वालाला वाराला वालाला वाराला और खुदे खुपने कवाड़ा वा तासुला वो सपूरे वो वो न पे जंदा नो तासु न बसड़े सगीलो की मना तासु न बसड़े सगीलो की हाँ
زمنګ نه پیدا دي دوی غریبانو ته دا پته هم نشي چې غوا څه ته وي غوا څه دوی خو چې بس چې سره دي غوا رااله یقین وساتئ زما په دې ورځو کې چرته په سوزه کې خپل کور والا بونه ځي دا زینت ته خپل کور والا روانه کړي وړو په چې چغي چې غوا رااله ځان له بکار جوړ کړي عزتمند خدای ته وګورئ دا شپې ورځې د دې نه دي دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي دا د ذوالحجه ورځې دا ډېرې قیمتي دي دا شپې دا ډېرې قیمتي دي عرفات ته نشي تللی نو دا شپې خو مه ضایع کوه که نه عرفات ته نشي تللی دا ورځې خو مه ضایع کوه که نه د دې د وجې نه علما وایي په دې کې روژه نیول لوی ثواب لري اگر چې زه نشم نیولی صحیح ده جي ځکه چې موږ د رمضان روژه ونیسو موږ وایي یا الله شکر خبره به کوم صفا ها تاسو له ترغیب را کوم په خپله که ماله راولئ نو ما ته ګرانه ده بیمار سړی یم نیوی نه شمه خو نیولو کې ثواب دی او خصوصا تورسرو خویندو میندو ته ویم چې دا روجي ونیوئ داسې خوش قسمته به ومئ د هغوی به نن روجئ که چا نن نه ده نیوله سبا دې ونیوي دا لس واړه نشي نیوی دوه درې دې پکې ونیسي څلور پنځه دې پکې ونیسي چې څومره ول الله طاقت ورکړی دی دا ښه شپې ورځې دي دا درنه ضایع نه شي یو په دې کې دا عمل وکړئ دویم چې کم کسان قرباني کولو والی چا چې د قربانۍ نیت وي نو هغه په دې ورځو کې هیڅ قسمه ویښته مه واړه کوئ مه نوکونه واړه کوئ ولې چې د حاجیانو سره ستا تشبیه راشي حاجیانو سره ستا تشبیه راشي خو ها یاد ساته که چېرې د څلېښ ورځو نه پې سیوا وړي نو بیا دا مستحب عمل دی دا سیټ ټکه مړه هغه ضروري ده بیا دا ذهن کې کېده بعضې سړي به نوکونه دا یا هلک وایي زه قرباني کومه نو د خره زویه دې خیرو ته نه ګورې د قربانۍ زویه ستا چې د قربانۍ دومره په دې عمل باندې دومره شوق نو یو ورځ به دې مخکې تپوس کړه ځان به دې برابر کړی که نه یو سړي پرېږدي دا راځي خوله کې لګي ګیلاس کې اوبه ورکړو اوبو کې داسې پاسې ویښته ګرځي دې وایي زه نه وړې کومه ولې وي یاره ما قرباني نیت دی دا ښه نه وایي هلکه دا چې ګیلاس کې چې داسې لامبو وایي دا ښه نه ده اوس عجیبه قوم یې دا مستحب عمل دی مستحب پکار ده چې عمل پې وشي خو پکار دا ده چې یو سړی په دې عمل کول غواړي نو د مخکې نه دې ځان ریډي کړي نو یو خو په دې کې قرباني کولو والا لپاره هر چا لپاره نه قرباني کولو والا لپاره دا پکار ده چې په دې باندې به عمل کوي او دا مستحب عمل دی او په هغه صورت کې به عمل کوي چې کله دغه په ویښتو او په نوکانو وغیره 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 صحیح ده که نه څلېښ ورځونه پې سیوا نه اورېدلي که څلېښ ورځې پوره شوي یا دې وایي چې نه څو پورې مې په دې عمل نه کړی زه لاس نه وړلم وایي ګناهګارېږي غرق شي ګناهګارېږي وایه نو دویم دا عمل دا ذهن کې کېدی صحیح ده جی مسله سمجھ کې راله عمل څه دی مستحب څه عمل دی مستحب خو د هغه چا لپاره چې څوک د قربانۍ اراده لري چا چې د قربانۍ نیت وي خو په هغه صورت کې چې کله هغه ځان برابر کړی وي او که پوهېږي چېرې ما ځان برابر کړی نه دی او زما په دې معاملاتو باندې د څلېښتو ورځو نه خبره اوړي نو بیا دې پې عمل نه کوي بیا دې هغه عمل مخکې کړي صحیح ده جی دا ذهن کې کېده باقی خبره د قربانۍ ده
نو دا خو تاسو ته پته قرباني په هر هغه چا ده چې په چا باندې سرسایه واجب وي، دینه خو انکار نشته چې په چا سرسایه ده نو په هغه قرباني ده. اوس د دینه هټ کې علماء کرام وي چې قرباني عاقل بالغ مقیم مسلمان نارینه زنانه چې کوم خاوند د نصاب وي، خاوند سي د نصاب. نصاب څه شی دی؟ نصاب کم سے کم پسرو زرو کې 7.5 توله سونا، پسپینو زرو کې 52.5 توله چاندی یا سنقدی روپے تقریبا د سپینو زرو د مالیت تقریبا نن سبا دغه 60-70 هزار خواشه جوړیږي، د دینه به زیاتې نه. یا د دینه علاوه دغه سره د ضرورت نه سیوا ساز و سامان دی او چې دغه هغه مالیت چې یو ځای کې کنه نو نصاب ته رسی نو په دې سړي باندې بیا قرباني صدا واجب ده، صدا واجب ده. دا یا ساته یا یو سړی دی چې دغه سره یو پلاټ دی خو د خپل د استعمال لپاره غسته دی نو صحیح ده، په دې سنشته دی، خو کاغذ ته د تجارت په نیت دی، ریټ په برازي خرڅوم بای او بیا د دې د قیمت نصاب ته رسیوما نو په دوم قرباني ده. سمجھ کې راځي؟ یا مثال په تور باندې یو سړی دی دغه سره په کور کې پنیکۍ دی راورسي وی آی پی ټي وي پروت دی، وی سی آر پروت دی، کمپیوټر پروت دی، صحیح ده جی؟ دغه شانتي دا لیپټاپ پاپ ورته ریسه چې سدي کنه دا شیزونه پراته دي نو دا ضرورتو کې نه راځي. کچره دا راغون کې او د دې نصاب حساب چې دی هغه نصاب ته رسی نو په دې سړي باندې هم قرباني واجب ده. وګورئ به حساب سمجھ کې راځي؟ یا زمونږ د نوجوان نسل دی د سره موبایل دی دوا ضرورت خو په یوم پوره کیږي، صحیح ده جی؟ اوس دا دویم موبایل د خوان لپاره یې خېده، اوس کچری د دې دا دویم موبایل چې کم ضرورت نه سیوا دی د دې قیمت د نصاب ته رسی 60-70 هزار روپو ته رسی نو دویم د چاپلار نه دی په دوم قرباني ده. پوجي به حساب نوجوانانو وسلار شکور کې کور والو لوي دا ستاشو زنا اخلم ستاشو ته کې دا ماته نه پکا ازبه ټلیفون کوم پکار ورازي نو بیا به زر ځان خلاص کی مولي سي ما څه خدا ک موبایل استعمال لپاره دي الکبل او شته خو هغه کور والا استعمال لپاره دي مولي سي بیا او بیا خو دواړه استعمال لپاره استعمال په شي خو نه زکات چې نه قرباني نشته الکا خوشاله شي یو خدای له می دوکا ورکا مولا می دوکا یو خادعون الله اذا خرجيه ته نور مولیان دوکا کوي ما نشي دوکا کوله ها نستا پارامی تو پويګم چې کله اختر تیر شو ته هغه تیرا کوم موبایل سپلار موبایل ګرځولې ساکور کې مور سره موبایل شته چې ته موبایل ځای راګه نو موبایل به بیا واخ خدای له دوکا مور کوي عزت مندو مکوې داسې کار څورته داسې غلط کار مکوې. یا مثال په تور باندې ذهن کې خالی دا ثابته کېدای هر هغه شی چې کم ستاسو د استعمال د ضرورت ته پاغه باندې نه زکات شي نه قرباني شته دا ذهن کې کېده. هر هغه شی چې کم د ضرورت نه سیوا ده د ضرورت نه سیوا ضرورت اصلي دا د علماونو تعریف واورای چې پاغه باندې ستاسو عزت دارو مدار ستاسو جونه وغیرہ 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 صحیح نه چې کم ستاسو ضرورت اصليونه سیوا دي او هغه چې تر غون کې داغه د حساب نصاب ترسي 52 توله چاندي حساب ترسي یا د سونی نصاب ترسي یا د نقدي مالیت نصاب ترسي نو یا ساتا بیا قرباني بي
دا یا ساته ځان بخلاص هوای نه ښه ذهن کې کېده دا خبره ذهن کې کېده اوس ځان له خپل سوچ وکړه ستا سره ګاډی دی یو د استعمال لپاره دی هغې سوم نشته دی یو تا اغستی دی سیوا دی د استعمال نه او د هغې قیمت نصاب ته رسي نو لاړ شي د علماو نه تپوس وکړه زکات پې شته که نه که هغوی او نو بس بیا پې قرباني هم ده که نه چېرته به ځې وایه چېرته ځې وایه هر یو شی ستا دو مکان دي یو کې ته په خپله پاتې کېږي او یو ستا د ضرورت نه سیوا دی تا په کرایه ها په دې کې بیا علما دا وایي که چېرې د دې کرایه ستا په ضرورت استعمالیږي نور څه ستا آمدن نشته دی هغه جدا خبره ده او که نه د دې نه علاوه نور هم ستا معاملاتي آمدن د بار نه راځي او ستا ښه ګزاره کېږي نو یاد ساته بیا د دې مکان قیمت ته ګوره چې دا نصاب ته رسي که نه چې نصاب ته رسي په تا قرباني ده دا یاد ساته تاسو خو زر خپې اوبو ته کوي بیا وایي مولا خپې اوبو ته کوي مولا نه اوبو ته کوي ته اوبو ته کوي مولا خو تا دا مسله صفا کوي چې اوس ته خپې اوبو ته کوي نو زه څه وکړم سمجھ کې راځي خبرې یا ساتئ عزتمندو او یو دا خبر هم ذهن کې کېدی زمونږ دا خلک ډېر ساده خلک وپوښه دوی به قرباني کوله هلکه قربانی دیشته ویا وې دې ځله مې قربانی کړل خو کور والا د طرف نه الګ ته ویره وې ما ډېر عمر وکړه اما یاره د دې را باندې حق کیږي اره دې ځله دې له حکم و پنه کواوړې نو کاغذ صاحب نصابي نو پاګه خدان لا واجب ده اپتا ځان لا واجب ده ته پکې سوکراله چې د الله د طرف نه تا ته حکم راغی چې بس که ته ستړی شوې د نور قربانۍ مکوا ولګیا دي په وته بوته خو سر دی که زنانه د نصاب مالک ای نو پاغه ځان له قرباني واجب ده او کچری داغه نصاب مالک نه او ته د نصاب مالک او ته خپل نه کاغه لکای نو داغه خو نفل ده او خپل واجب دی پر خو خرا مزغونه کار نه اخلي واجب پر دی نه پل کای ها الله تعالی طاقت را کړی وکړه خو ضروری نه ده په خاون باندې یو شی ضروری نه خاون باندې شریعت نه ښه او که خاون د خپل مرزي نه خوشاله نه کوي چیرې خزمه ده خدمت لاله کوي او ها جوړي جامع دا اور تریس ده کنه نو خبره ده وکوله ته چا نه منع کړي دغه شانتي بالغ ځامن دي پلار باندې دا کوئی قرباني نشته هغه پلار مالدار دی خپل د خوشحالي نه کوي نو دې کیولا منه نشته منه نشته خوشتنه په پلار باندې دا ذهن کې کېده زمونږ د بعضې داسې کسانی روغ څاروی راولي حلالي کې هلکه اصل کې څاروی نه دی حصې مقررول دي غټ څاروی اډو مراوله واړه واړه دوه راوله چې د ټولو حصه پکې راشي د ټولو حصه راوله د ټولو حصه زمونږ دا به داسې سادهګانې غټ څاروی به راولي مور او پلار به یې مړی یو د ابۍ شو یو د بابا شوه نورونه به یو زما شو ستا هلکه بابا ابۍ دي خو اوس مړه دي وفات دي د هغوی د طرف نه کوي ښه خبره ده الله طاقت را کړې خو دا ښه ده ښه دا کور کې چې د هغوی له حصې مقرر کړه ژوندي دي پریښي دي په مړو پسې لګېدلی عزتمندو که الله طاقت را کړی اړو غټ څاروی مه راولی د غټ پسې برابر غوندې راولی د یو پسې دوه راولی چې د ټولو حصې پکې راشي حصه مقصد دی یار د قربانۍ حصه مقصد دی زمونږ دا داسې دي که نه زمونږ په اجمیر نګره کې یو الله دې نوم نه اخلو اوس مناسب نه ده هغو څاروی راوس دوه کسان دي حلاله کو اختر پاغه ماسمخین نه وروسته زه لاړم ما څنګه چلو وی بس مولي صاحب څاروی مو راوست مې څو حصې یوه د ده وه یوه زما
مې دا نورې مینه نور نه نو مې خدای خو غر کا د مولا نه تپوس نه کوي دغه حال خو مې دا ساروي خاص تاسو دواړو په ترمنځ کې نیمو خو وې سی خو به جوړې کړو کنه تا په کې خپل کور والا شامل کړو دا په کې خپل کور والا شامل کړو تا په کې یو ځای شامل کړو دا په کې یو ځای شامل کړو وې سی به جوړې کړو یې سی به جوړې شوی دا غنه روسو خو هغه په مې نیمه کړو نیمه ستاني مده خو تپوس نه کوي نو لګیا یې نو سو کې د لکای نه راکاږي سو کې د خپې نه راکاږي الله اکبر الله اکبر الله نو څه الله اکبر مسله خو دې کده خرج بیا مسلې دې کوي مړه خدای ته وګورئ خپل قرباني ما خرابوي سوال دته کو زمونږ یو مصیبت په پښتنو کې دا دی جوائنٹ فیملی یو دې پاتې کیږي شپه ګورونه منګ به ټولو طرف نه یو قرباني الکه ولی چې هر یو ورور نصاب مالکی په هر یو باندې قرباني ده وې زما پلار قرباني کینو پلار دو خپل پځې کوي تاسو خو دې پلار وادوم کړو نو بیا ته واده ولې کوي خو دې ته وګوره مړه په سقو تو بو تو سره دی یو دې فیملی ده یو فیملی کې پاتې کېږي او پاغه کې تاسو پوهیږئ چې زما دا زوی پیسو والا دی دا پیسو والا دی دا پیسو والا دی په هر یو چې کم نصاب مالک دی پاغه قرباني دا په یو قرباني نه خلاصيږي ادو به څه چلو کی ویزدا چلو کا زه موجودم کړه بابا او پاکستان نه مفتی جوړ شي پلار موجود دی د زوی قرباني کیږي وته د ظالم الواده بابا دا کمی مدرسې نه پاره غي ودا چلو کوي مال 5,000 روپے راکې چې ذکر بابا تعالی دې اسه راکې دینه زه انکار نکوم ته پلارې دا زامن ستادي د دوی جایداد ستادي الله دې ستاسو عمر کې برکت واچي خدا مو چې تاسو مکوي زمون خلکو په دې کې ځان خراب یقین وساتئ ها رونه یو ځای پاتې کیږي بازو وس نه رسی نو چې چا نه رسی پاغه نشته چاره سی پاغه قربانی ده مال ټول یو دی ویرو زمون شریک مال دی نو صحیح ده کنه شریک مال کې راځه کې نه حساب وکړو د دې څومره رسی تاسو څومره رسی اسی اندازو کا یره د دې برسی تقریبا یو شپږو اتلا کا نو شپو اتلا کا رسی نو سره خیال دې به قربانی نه کوي ها ټوکا داکا یا ساته عزت مندو ټوکا ما جوړا وای لوی عمل دی لوی عمل داسې عمل چې په دغه ورځو کې د دې عمل نه علاوه الله ته نور عمل دومره خوښ نه دی لکه څومره چې دا عمل دی دا وینه تویول نه دی دا لوی عمل دی خدا ضایع کوي ما یار دا مه ضایع کوي دا مه ضایع کوي یقین وساتئ جذبه پیدا کزان کی جذبه او یو مصیبت زمنګ عقیده ده خپکیږي بنا کنه څه خبره به صفا بعض یو نیم سړی دغه وس نه رسی طاقت نه خو هغه یاره د ترزوی می راوستي ده کمره ما کچوم قربانی براولم نو دلار شي قربانی راوي نو زه علماءونه ته پوسو کده دي قربانی څه حیثیت دی بیا شریعت په بیا داسې سزا یې خېده کنه عجیب خبره ده نو کچرته مالداري داغه نه قربانی روکا شو اے بل قربانی هغه راوستا اے په دې دوران کې هغه بلوم ملاو شو شریعت وی مالدارو اے په د باندې قربانی وا او د قربانی راوس یو روکا شوی وا اوس دوه ملاو شوی وی یو دي قربان کی بل دي پریګي دا څه ده کنه او چې غریب دی شریعت یې مکه واستاوس نشي ا دې وینا زبد تربور سره ازبد ازي ازما واړه بزریږي نو چې دنه دا قربانی روکا شو دلار او شریعت په پاسه بل راو پاس پریدم بل براواله نو چې د بل راوستا هغه مخکنه ملاو شو شریعت وی ته اوس گنجائش نشي دوه لاله ته چاوي دوه لاله بوس دې هغه پوری وي علماء کرام وي
یو سره دی صاحب نصاب دی قربانی راوسته د قربانی روزو کې د قربانی کولو نه مخکې هغه وفات شو اوس د دنه قربانی ساقط شو قربانی څه شو ساقط کده د ورثه په خوخه باندې کوي او دې کې ثواب به تورسي کنه کوي اوس دا د ورثه مال له خوخه دا غوي خو چې یو سره دی هغه قربانی نه و هغه قربانی راوسته او د قربانی پرزو کې اې د حلالونو نمک کې مر شو شریعت وی دا به اوس د حلال وای پرې دی بنا دا به حلال وای پوهیږي به صاحب په دې انداز زما پوهیږئ عزتمند خدای ته وګورئ ځان له کار مه ګورئ مسله وپېژنئ مسله زده کئ مسله لوی شی څه دی دا نیت د زړه سره تعلق ساتي دا د قربانۍ نیت صحیح کا د ما ستا نیت ګډوډ دی نو زما ستا قرباني به ګډوډه نه نو چې زما ستا قرباني ګډوډه نو پر کوزیدو کوم بیا ګډوډه شي په حلالولو کې رانوم ګډوډه شي پوهېږي به حساب په خوراکو کې ورته بیا موږ ګډوډ شو چې موږ ګډوډ شو نو ماشاءالله ډاکټر صاحب ته دی خیر وي بیا د ډاکټر صاحب دی خیر دی نو دا نیت صحیح کوي ګډوډوئ ما نو قربانی خو به هم ګډوډه کېږي نه او چې قربانی خو ګډوډه نه شوه نو په حلاله کې به هم سمه راشي نو چې په حلاله کې سمه راله نو په دې کارخانه کې به هم سمه راشي او که چېرې په هغې کې سمه رانله نو په دې کارخانه کې به ستا څه سمه راشي مړه نو ځکه قرآن کریم وی والفجر ولیال عشر اے د عرفات میدان دی مقدس مقام دی پرېږده دا مینه د ماله لاړ شه ځان هلته ورسوه د دعاګانو د قبلېدو ځای دی نشي تللی ولیال عشر دا 10 ورځې چې کمې دي د یو قول مطابق ای د ذوالحجه مشهور قول نه یو قول مطابق دا 10 ورځې دا نه چرته خطا نشي دې کې عبادت کوه روژه نیسه د شپې لغونې پاسه عبادت کوه دا درنه ضایع نشي او دا دې سره سره ای وشفع ای که ته وایې دا په کال کې یو پیره راځي نو الله وایي هغه 15 وخته مونځ چې دی د هغې حاضري یقیني جوړه کړه په هغې کې چېرته غیر حاضري ونه کې ښه ورپسې وایي واللیل اذا یسر ای کله ناکله شپې هم راپاسه ښه الله ته ودرېږه الله نه غواړه الله نه غواړه الله نه غواړه او یقینا دغه غوښتنه دي دا ډېر قیمتي دی وای دا د اخلاص نه ډک وي چا چې قربانۍ شوقي که نه او طاقت یې نه هغه د شپې راپاسي الله ته دې وجاړي الله زما په ارمان دی چې زوم په دې سنت عمل وکړم زوم د عمل ژوندی کړم الله ما سره څوم نشته الله ته مسبب الاسباب الله سبب لاله جوړ کا ته ګوره که جوړ نه شو نو بیا ما ته ووایه په غوسه پښتانه وي د کونډې زوی څه خو بویه پاسې کنه او یاره داسې نه کېږي عزتمند داسې نه کېږي ای ورپسې بیا وایي هل فی ذالک هل بمانا ان یعنی ان فی ذالک یقینا پدې کې قسم عبرت دی د پاره د آغا کس چې خاون د عقل دی هجر عقل د عقل لپاره قرآن 3 الفاظ استعمال کړل یو عقل دا خو زی په زی راغلی یو هجر او دیم نوحه دا 3 الفاظ قرآن استعمال کړل عقل د تعقل نه عقل ته عقل ځکه وي چې دا معرفت د ښو څیزونو کوي نو په دې وجه باندې دې ته عقل وي او عقل ته هجر ځکه وي چې دا نه دی دا سړی د څه نه د بیکاره قبایحو نه سړی منع کوي د بیکاره عادتونو نه د پښتو کې درته ووایم بیکاره خویونو نه قبایحو نه دا سړی منع کوي نو د دې د وجې نه دې ته هجر هم ویلی کېږي او نوحه دا ورته ځکه وي چې دا عقل نه دی دا سړی د محرماتو نه منع کوي څه کوي
محرماتنا منع کوي. نو الله رب العزت ته د عمل کولو توفیق راکړي. دا یو څو مسلې وي چې ما ستاسو په مخ کې ذکر کړي. ان شاء الله راتلونکي جمعه کې هغه مسائل به ذکر کوو چې کم د ساروی متعلق دي. ها د موږ په دې مقتدیانو کې کله چا سم مسلې نو الحمدلله ټول ما پیژنې او ټولو ته زما نمبر معلوم دی. تپوس کول ستاسو کار دی او جواب را کول د الله په توفیق سره زما کار وي. الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.